خبره په دې باندې کوو چې دې نه ځان پوهول غواړي چې دا شی دی څه شی او د دې نتایج به څه زه ډېر زیات تفصیلات ځکه نه وایم چې ځان هغه نه جوړوم خو دا خبره یاده وساتئ چې د دې دنیا دا ټول سیسټم بدلېدو والا دی دا ټوله دنیا بدلېدو والا ده چې مونږ او تاسو به په قرآن او په سنت کې څه وي چې امام مهدي به راځي پوه شو په خبره باندې بیا به د هغې نه پس عیسی علیه الصلاة وسلام راځي بیا به د هغې نه پس دجال راځي او دجال به اول راځي عیسی علیه الصلاة وسلام به د هغې نه بعد راځي امام مهدي پسې به دجال راځي په دجال پسې به بیا عیسی علیه السلام راځي زما خیال دا دی زموږ او ستاسو په عمر کې به دا کار کېږي بالکل دا مونږ ته نږدې ده دا نږدې زمانه ده دا به دې نږدې 2-3 کاله کې دننه اندازه داسې ولګوئ چې دا کورونا چې کومه ده که نه دا یو طرف ته مونږ دا خو ویلی شو چې الله تعالی څه نه غواړي خو نه کېږي خو دا دجال چې به راځي دا هم د الله تعالی خوښی ځکه به راځي څه وایي چې الله تعالی یې نه غواړي نو دجال به راشي چې الله تعالی یې نه غواړي نو دا دنیا به روانه شي نو چې الله تعالی یې روانوي نو که د دجال د راتلو په نتیجه کې ورانوي او که په بله د یاجوج ماجوج په طریقه کې ورانوي نو دا به راځي د الله تعالی په مرضی په دې خبره ځان پوهول غواړي دا خبره جدا نه ده چې کنې کرونا که چا جوړ کړی دی او که نه قدرتي شی دی خو د الله تعالی د ارادې نه بغیر دا هېڅ شی نشي کولی که دجال راځي د الله تعالی په اراده به راځي چې الله تعالی یې نه غواړي نو دجال هم نشي راتلی خو اندازه دا ده چې دا ټول شی د دې دپاره راځي دا شی د مخکې نه د خلکو په ذهن کې اچولی شوی دی دا یهودي کمپنیانې چې کومې دي که نه د یهودي کمپنیانو چې کوم مصنوعات دي که د هغوی شربتونه دي که د هغوی جوسونه دي که د هغوی غوړي دي که د هغوی باقي څیزونه دي دوی په دې څیزونو کې باقاعده داسې څه شی وردننه کړی دی د بایولوجیکل یو جنګ یې شروع کړی دی پخوا نه چې هغه په دې ذریعه باندې هغوی داسې څه شی کړی دی چې دا خلک په یو انداز کې بیماران کړي ځکه چې مونږ او تاسو خو هغه چې کوم د قرآن او د سنت کوم تعلیمات دي پای باندې خو څوک ځي نه صحابه وربشې خوړلي دي وربشې زموږ د وطن د خلکو ختمې کړې زمیندار یې اوس کري نه صحابو کجوري خوړلي دي چې دا دې ته د خوراک بادشاهیان وایي کجوري که ته چا ته وایي بچي ته وایي کجوري وخوره ما دې ملګرو ته ووایي یو ځل ما یو آرټیکل لوسته یو یهودي دی د هغه د چاکلیټو په دې برطانیه کې د چاکلیټو دغه ډېر زیات دي دا کمپنۍ ډېرې زیاتې دي او اکثر د یهودیانو دي یهودي چې کوم دی هغه بچی ورته وایي ماشوم زوی دی هغه ورته وایي چې بابا ستا د چاکلیټو دوکان دغه دی څه شی دی کارخانه ده میل دی او تر اوسه پورې د ما له یو چاکلیټ رانه کړه چې زه دا چاکلیټ وخورم هغه ورته وایي چپ وایي دا ستا دپاره نه دي وایي دا خو مونږ په دې خلکو باندې خرڅوو دې باندې هم پیسه ګټو نو وایي دا ما له ولې نه دي ما له څه دي وایي تا له بادام دي بادام خوره چڼې خوره چنغوزي خوره مونګپلي خوره کجورې خوره دا چې کوم نیچرل څیزونه دي که نه دا ساده دا چې خدای پیدا کړي دا ستا دپاره دي او دا چې کوم مصنوعي مونږ پکې ګوتې وو که نه دا خو مونږ خرڅوو دا خو د مارکېټ دپاره دي تاسو په ایمان ووایئ چې مونږ د خپل ماشومان په څه باندې عادت کړي دا مونږ چې په دې خپلو ماشومانو باندې څه خورو د دې دا امیون سیسټم دا د دې چې کوم دا د دفاع سیسټم چې کمي که نه دا مونږ په خپله کمزوري کړو هر یو پلار ته د دې خبرې یاره جي ماشومان ډوډۍ نه خوري ولې نه خوري بس دا الله بلا وخوري او د الله بلا نه پس یاره بیا ډوډۍ یاره دا زیړ پیړ دي زیړ پیړ دي تاسو ته یاد دي که نه خپل ماشوموالی د مشرانو ته یاد دی که نه چې ماشومانو کبډي به هم کولې ته د ماشومانو د کبډي وکړه چې دا د ټولو لاس او خپې په یو ځای ماتي که مات نه وي یعنې زموږ یو رشته دار دی اوس خو لا لوی شوی دی هغه په خپل دغه کې ناست دی بره په دې ځای کې په دې المارۍ په سر باندې فوم پروت دی فوم نه دی فوم چې را پرېوته د په دې لاس باندې دا خپې وله ماته کړه فوم را پرېوتو او د د خپې دا هډوکې وله مات کړه نو چې دا ستاسو زمونږ د خوراکونو دا حالي نو دا چل به نه نو بیا دونه غونې جراثیم هم وایي د لمدې خټې بیا لږې اوبه داري نو بیا موږ د دونه غونې جراثیم هم پوره دي یو مهرباني وکړئ دا فضولیات څیزونه په خپل ځان هم بند کړئ او دا په خپلو خلکو باندې هم په بچو باندې هم بند کړئ دا د نسلې او د دې نورو څیزونو دا خوراکونه چې کوم دي دا بالکل ختم کړئ دا اصلي او دا اوریجنل چې دا کوم شرعي څیزونه دي کجوري راوړئ خپل کورونو ته کجوري خورئ په خپل ځان باندې په خپل هم خورئ په بچو باندې هم خورئ ساده څیزونه خورئ دا ډېر زیات مصنوعي قسمه څیزونه چې دي دا څیزونه ختم کړئ د دې په ځای باندې اوریجنل شی لږ شی خوره او ښه شی خوره پوهېږئ په خبره یو دا خبره د دې ټولو څیزونو مطلب څه شی دی د دې په پشت باندې څه فلسفه ده د ټوله دنیا ګړبۍ دا ټوله دنیا ګړبۍ که زه هغه خبره ډېره اوږده کړم تاسو به بیا وایئ چې دا دی څه وایي اسرائیل او امریکا د یو بل په مقابله کې راوتي دي تاسو ته پته
حکومت د اسرائیلو سره ملګرتیا کوي دا تیل یې ولې ارزان کړه دا ځکه چې د امریکې معیشت را ختم کړي امریکایان چې کوم دي سعودي هلته ولې مسله څه ده اسرائیل یهودیان ورته وایي امریکایان ته وایي تاسو د افغانستان نه ولې راووتئ تاسو د عراق نه ولې راووتئ تاسو د شام نه ولې وځئ شام نه ولې ووتئ د عراق نه ولې وځئ دا ټوله لوبه چې جوړه کړې وه دا یهودیانو جوړه کړې وه چې موږ به په عراق کې یو موږ به په شام کې یو موږ به په افغانستان کې یو نو ځای په ځای به د مسلمانان موږ قابو کړي نو که موږ د اسرائیل داسې خوځه وو په مدینه منوره باندې حمله کوو هغوی مدینه منوره باندې مدینه په اسرائیلو کې شاملول غواړي هغوی سره د دې خبرې خطره ده چې دا مسلمانان په موږ را نشي نو امریکې لپاره داسې بانې مانې جوړې کړې یا لکه د هغه سره چې کوم دی بایولوجیکل ویپنز دي د عراق سره او په شام کې دا چل دی او په افغانستان کې دا چل دی او دوی ولته کې 9/11 ونکړو دا ټولې خو بانې وې په دې بانو باندې د امریکایان دي استعمالول چې دې ځای په ځای پراته وي او د مسلمانان ډبوي نو موږ چې دلته څه کوو که نه موږ پسې به څوک نه راځي اوس امریکایان په دې باندې پوه شوي دي چې دا یهودیان خو موږ استعمالوي نو هغه راوځي د دې افغانستان نه موځي د عراق نه موځي د دې نه موځي وایي موږ هسې ځان مړ کړو هسې موږ خپله پیسه تباه کړه یهودیانو له اوس سزا ورکړي چې تاسو ولې ووتئ نو ته ویې تیل ارزان کړه مطلب یې دا دی نو هلته ویم چې یو جنګ روان دی یو جنګ روان دی او د یهودیانو د یهودیانو د دې نه مخکې په امریکا کې تاسو وګورئ چې 100 ادارې دي که نه 100 ادارې فرض کړه نو په یو کم 100 ادارو باندې به د پاسه یهودي ناشي هغوی د وخته نه ځان ځایونو ته رسولي دي میډیا د هغوی په لاس کې ده د پیسو د جنریټ کولو د مالیاتو د جنریټ کولو د پیدا کولو مالی معاملاتو چې څومره ادارې دي هغه ټولې د هغوی په لاس کې دي څومره چې د قوت مرکزونه دي هغه ټول هغوی قبضه کړي دي اوس هغوی دې باندې بس هغوی نور صبر نه کېږي یعنې هغه مخ ورځو کې د هغه وزیر تعلیم دی غالبا که وزیر تجارت دی د اسرائیل وزیر تعلیم دی یا وزیر تجارت دی هغه په صفا الفاظو کې ویلي دي چې موږ د خپل مسیح په انتظار باندې د هغوی مسیح څوک دی دجال یعنی خلک وایي چې خلک دا خبره تا په صفا الفاظ وکړه په صفا الفاظ یې وکړه هغه وایي موږ د خپل مسیح په انتظار یو چې بس هغه ته فضا همواریږي د دې نه علاوه دا ټولې معاملات د دې دپاره دي چې دا د خلکو مالیات ختم شي ګوره هغوی به وایي چې د دنیا ختمول پکار دي د دنیا دا ډېره زیاته آبادي ده که نه دا ختمول پکار دي نو دا به څنګه ختمېږي که دا په اټم بمونو باندې ختمو که نه نو بیا خو موږ هم متاثر کیږو ظاهره موږ خو دې بیا نشو بچ کېدی نو د هغې په نتیجه کې دا په یو داسې طریقه باندې ختمه کړې دا دنیا چې تاسو ته متاثر نه شئ چې کوم خلک ګوره د دکاوي دپاره هلته په اسرائیلو کې هم دا دې لګیا دي څه کیسونه شته خبره دا ده چې دا ډېر دا زاینسټ چې کوم دي که نه ته به وایې چې بل ورځ پای کې خو یهودیان هم مړه شو ګوره یهودي او صهیوني په دواړو په منځ کې ډېر لوی فرق دی دا صهیونیان لګي دا د یهودیان هم استعمالوي دا یهودیان استعمالي دا وجني هم هغه په دې باندې پروا نه ساتي هغه یو خاص منزل ته ځان رسوي نو دا خبره به په ذهن کې کښېنې چې که یهودیان پکې 500 یهودیان د ورځې مړه شي که نه نو تا ته به په ذهن کې دا اچي چې نه نه دا کار یهودیان نه کوي هغه په دې باندې پوهېږي چې یهودي څه ته وایي او صهیوني څه ته وایي هغه هر یهودي د ځان دپاره داسې ګڼي لکه چې دا د ده دپاره اعلی کار دی دا د ده مطلب دی د ذریعه ده د دغه دپاره دا څنګه چې دا مشین دی که نه دا مشین چې څنګه پیداوار ذریعه ده چې د هغه دپاره د انسان هم د پیداوار یو ذریعه ده نو دا د زاینسټو دا د صهیونیانو منصوبه ده د صهیونیانو منصوبه ده چې په دې 2-3 کاله کې دننه عین ممکنه ده عین ممکنه هر شي ته به ځان تیار ساتي عین ممکنه ده چې دا حج دا ځل ونه شي او یوازې دا نه چې څه کال دی ونه شي عین ممکنه ده چې دا روان کال هم ونه شي او دا ولې نه ځکه چې هغوی ته دا پته ده چې امام مهدي چې راځي که نه نو د هغه اعلان به په حج کې کېږي نو هغوی په دې باندې زور لګولی دی چې حج دې څه کال ونه شي خو په هر حال دا خبره بالکل د هغوی په ښکر ودرېدلې ده د هغوی په ښکر باندې دا خبره ودرېدلې ده عین هغه ځای ته خبره رسېدلې ده چې په 1 کال کې دننه یا په 2 کاله کې دننه د دې ټولې دنیا دا ټول کیفیت بدلېدو والا دی دا 1 کال 2 کاله 3 کاله زیات نه زیات 2-3 کاله به لږ مشکلې په مسلمانانو باندې بیا به د هغې نه بعد د مسلمانانو دور راشي بیا به هغه دور راځي چې د کوم دور په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه د ټولو نه بهترین دور وي خوشحالی دور به وي د امن دور به وي یعنې په هغه دور کې به بیا څوک بیمارېږي نه لوږه به چاته نه لري څوک به د لوږې نه خرابېږي جګړې به نه کوي خلک داسې د الله تعالی له طرف نه به یو خیر او یو برکت نظام راځي دوی د هغه خیر او د برکت د هغه نظام لار نیول غواړي نو دا کال 2 کاله 3 کاله لږ مشکل دی ځان باندې هم لږه پابندي وساتئ
پوه شو په خبره باندې. دا په دې کورونو کې ناسته څه ګناه خبره نه ده. په یو حدیث کې راغلی دي نعم صوامع المؤمنین بیوتهم، د مسلمانانو دپاره دا کورونه نه دي، دا د خلوت کوټګۍ دي. د خپلو بچو تربیت وکړې، د خپل ځان تربیت وکړې، قرآن زده کړې، مطالعه وکړې، ذکر وکړې، تسبیحات ووایې، الله تعالی رضا کې ګناهونو معافي وغواړئ. عین ممکنه ده چې داسې حالات به را پیدا شي چې هغه حالات به موږ او تاسو په خوب کې هم نه لیدلي. نو لهذا په دې خبرو باندې ځان پوهول غواړي او دې خبرو دپاره تیاري پکار ده. او تیاري نور اسم نشته، خو چې کومه عقیده زمونږ ده هغه به مونږ اوس په خپلو سترګو باندې وینو. چې کوم مونږ په کتابونو کې کتلي دي هغه مونږ په خپلو سترګو باندې وینو. ما په تېره جمعه باندې یو دغه ویلی یو شعر ویلی او بیا یو مولوي صاحب راته میسیج وکړی دا شعر ما ته راولېږه. ستبدي لك الایام ما كنت جاهلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودي. داسې خبرونه به واورې او داسې قصې به واورې. زمونږ او ستاسو دپاره هېڅ ناشنا نه دي. یره نه ده پکار، ترحه نه ده پکار، ګبراوېدل نه دي پکار. هغه خبرې رښتیا کېږي چې زما او ستا په عقیده کې وي. هغه خبرې رښتیا کېږي او په خپلو سترګو د سر په دې سترګو به وینو چې کومه راته پیغمبر علیه صلات وسلام ویلي. زما او ستا خبره خو بالکل ته خو سینه تان کر داسې ګرځه. وایي څنګه چللی؟ ما راته نه وایي چې الله پاک داسې ویلي چې داسې به کېږي. ما راته نه وایي چې پیغمبر علیه السلام داسې ویلي داسې به کېږي. خو همت پکار دی. د دې بېځایه پروپیګنډو نه مه متاثر کېږئ. یو مشکل راغلی دی او ظاهره خبره ده چې مشکل به راځي. د دې نه پس چې بیا امام مهدي راشي او بیا د هغې نه پس به نور مشکلات بیا چې راځي چې په دې اخره کې چې دجال کله راځي بیا به د هغې نه پس بیا مشکلات راځي. نو دا د مشکل او د حق او د باطل جګړه ده. د حق او د باطل په دې جګړه کې مسلمانانو کې کمال بیا دای چې مسلمان په دې پوهې چې داسې به کېږي. غیر مسلم چې کېږي چې چا عقیده نه راځي داسې نشته. نو چې نشته چې بیا در باندې راشي بیا به څه کوې؟ نو بیا به ته یېرېږي. نو مؤمن دې ته وایي چې هغه به یېرېږي نه، هغه به ګبراوېږي نه. هغه ته پته ده چې بس او زما د دې ټولو خبرو د نجات ذریعه زما سره صرف د الله تعالی رضا ده، د الله تعالی ذات دی، الله تعالی ته واپس کېدل دي، توبه ویستل دي، الله نه معافي غوښتل دي. او الله تعالی څوک مایوسه کوي نه. د هر در نه سړی مایوسه کېدی شي، خو حقیقت دا دی. دا خو زموږ عقیده ده که نه. په دې کې ټول مسلمانان یو. دې کې به چا ته یو بل ته یقین دهاني ورکوو چې د الله تعالی د در نه څوک مایوس کېږي نه. زه ته الله تعالی ته ځان حواله کړه، زه ته اوږدې سجدې وکړه خدای ته او ته د الله تعالی نه هدایت وغواړه، رهنمایي وغواړه، معافي وغواړه. الله تعالی به تا چرته هم نه ناامیده کوي. لهذا دا خبره ذهن کې کېنوئ چې دا صورتحال دی. اوس به د مسلمانانو خلاف یو پروپاګنډه په آخري خبره کوم. په هندوستان کې یو پروپاګنډه روانه ده. خلک وایي چې دا د مسلمانانو د لاسه دا ټول شی وایي دا جوماتونو کې دي ناست ډېر زیات او ګڼ دی. نورو خلکو هر څه بند کړي دي خو مسلمانان خپل جومات نه بندوي. نو په هندوستان کې د مسلمانانو خلاف دا پروپاګنډه خلک کوي. وایي دا کرونا د دې مسلمانانو د لاسه خوره شوه. وایي ځکه چې دی دا اجتماعات نه بندوي. نو زما دا خیال دی چې کم هدایات راځي که نه د اهل علمو د طرف نه راځي یا د حکومت د طرف نه راځي نو خیر دی د څه وخته پورې په هغه هدایاتو باندې عمل پکار دی. دا کې زمونږ فایده ده، دې کې د دې قوم فایده ده، دې کې د اسلام نه به اعتراض ختم شي. پاتې شي جوماتونه. نو جوماتونو د بندولو را د اوسه پورې چا نه دي ویلي. او که بیا چا خبره وکړه انشاءالله العزیز بیا مونږ یو چې څوک ژوندي او خیري بیا به د هغې متبادل یو حل به هم راوباسو. لکه مثلا زما په ذهن کې د هغې یو حل دا دی چې څوک وایي جوماتونو ته د عام د خلک نه ځي چې کوم بیماران دي خو دې نه راځي، خو چې کوم روغ دی ورته وایي دا روغ دی ټول نه ځي. نو د هغې دپاره یو تجویز دا دی چې هلکه د دې کورونو باندې نمبر ولګوئ. په نمبر به یو سړی دی. ته چې کوم احتیاطي تدابیر وي هغه به وکړم. ته چې راته څه احتیاطي تدابیر وي هغه احتیاطي تدابیر به وکړم. خو جومات ته به محدود خلک به راځي. بیا په نمبر باندې به بل څوک راځي. یو صورت دام دی چې څنګه چې مونږ وایو که نه لکه راځئ په جوماتونو کې شپې کوو، جوماتونو کې اعتکاف کوو. لکه د اعتکاف کې 10 ورځې په اعتکاف کې په جومات کې مونږ پاتې کېږو که نه. راځئ د اعتکاف د جومات نه علاوه هم د روژې نه علاوه هم دی خو روژې به پکې ونیسو که نه. روژه پکې شرط نه خو روژه به هم ونیسو په جومات کې به ناشو. نو هلکه په دې محله کې به ووایو چې هلکه 15 کسه په دې محله کې په یو ګوټ کې په بل ګوټ کې په بل ګوټ کې مطلب 15 کسان په دې جومات کې ځایېدی شي، 20 کسان پکې ځایېدی شي. ورکوټه جومات دی نو 15 کسان پکې ځایېدی شي. دا 15 کسان هلکه مقرر کړي په دې جومات کې د محلې خلک او راځئ 10 ورځو دپاره به اعتکاف وکړو په دې جومات کې. د خپل کور نه به چې کوم دی نو راله ډوډۍ راځي او به دلته ناست او دې کور نه به بار ته نه وځو. تاسو زما په خبره پوهېږئ که نه؟ زه ته تجاویز در کوم. نو 10 ورځې به خلک اعتکاف وکړي. په دې کې به جمعه جاري، په دې کې به بانګ هم جاري، په دې کې به اقامت هم جاري او دا به زمونږ کوري. په دې کې به ناست یو. بیا چې دا 10 ورځې د دې خلکو اعتکاف ختم شي بیا به دا لاړ شي که څه ټسټ وله کوې نو ټسټ ورله وکړه، که بل څه کوې هغه څنګه چې د نورو خلکو کېږي دا هم وکړه، که بیمار دی نو علاج له وکړه. بیا به نور خلک راشي 10 ورځې هغه به په جومات کې اعتکاف شروع کړي او هغوی به په جومات کې ډوډۍ هم خوري او ناست به یو کور ته به نه ځي، بل چېرته به هم نه ځي، په جومات کې به ناست شي. لهذا دا یو بل تجویز دی. زما په خبره تاسو پوه شوئ.
دا بل تجویز هم دی چې لکه د جومات سره نږدې چې کوم خلک دي د جومات کې دننه کوم خادمان دي هغه دې دا جمع ساتي. خو د دې نه علاوه تا ته ما دوه تجویزونه نور هم درکړه. یو دا چې په نمبر باندې دې دومره کسان راځي او هغه دې په جومات کې اوسېږي، یا دا ده چې په جومات کې دې پاتې شي 10 کسه 8 کسه 15 کسه دې په جومات کې باقاعده پاتې شي، اعتکاف دې وکړي او بیا چې روژه راغله په روژه کې خاصم اعتکاف دی، په دې اوله عشره کې هم اعتکاف کېدی شي، په دویمه کې هم کېدی شي. دا خو هغه سنت اعتکاف چې کوم نبي علیه السلام په آخر کې کړی دی هغه خو دا نه دی که نه، خو اعتکاف نیت یعنې یو 24 ګنټې هم اعتکاف کېدی شي که نه.